محترم تاسو د ماسپښین د مانځه نه بعد دا وظیفه وکئ، یو ډېر زیات لوی راز درته وایم. که تاسو د ماسپښین د مانځه نه بعد دا وظیفه وکړله او بیا د الله پاک نه په قریبونه پیسې وغواړئ، انشاءالله درکوي به درله. که تاسو د الله پاک نه خپله د قرضونو د ختمېدو دعا وکئ، ختمېږي به. که تاسو الله پاک نه د حاجت د پوره کېدو دپاره دعا کوئ، حاجت به دې پوره کېږي. که تاسو د مشکل د ختمېدو لپاره دعا کوئ، مشکل به دې ختمېږي. همدارنګې د رشتې لپاره دعا کوئ، رشته به الله پاک په ښه او بهترین ځای کې درکړي. بس صرف د ماسپښین د مانځه نه بعد تاسو را وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز تماشه کوئ الله پاک ستاسو ژوند او زندګي څنګه بدلوي. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده، انتهایي مجربه، انتهایي د کمال ده. یو ډېر زیات لوی عالم دا خبره کوي چې د مالدارېدو یو ناشنا راز د تاسو ته وایم. چې کوم سړی د ماسپښین د مانځه نه بعد دا وظیفه وکړي او دی د الله پاک نه 800 یا 700 کروړه پیسې یا روپۍ د وغواړي، الله پاک به ورله لازماً دا ورکوي. ځکه چې دا راز او دا وظیفه ما د مدینې منورې نه دا میلاو ده. هلته کې بزرګو هغو ته دا وظیفه دا ورکړې وه. بیا دغه وایي چې دا وظیفه ما م وکړه، الله زم مالداره کړمه، او چې کومو کسانو ته ما ښودلې وه هغه م الله پاک مالداره کړل. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې پخپله دا وظیفه وکړئ او دغرنګې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دا عمل وکړي، هغوی ته هم فایده دا ور ورسېږي. د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې کله تاسو د ماسپښین مانځه نه فارغه شئ، 4 رکعته سنت دا هم وکړل، بیا د هغې نه بعد تاسو 4 رکعته فرض وکړل، بیا د هغې نه بعد تاسو 2 رکعته سنت وکړل، بیا به د هغې نه بعد تاسو 2 رکعته نفل وکړئ. اسانه خبر ده چې د ماسپښین د مانځه نه بعد به 2 رکعته نفل دا به تاسو وکړئ. کله تاسو د نفلو نه فارغه شوئ، بیا به تاسو 11 پېرې درود شریف ووایئ، درود ابراهیمي، کوم چې د مانځه والا درود شریف دی دا به ووایئ. چې کله تاسو 11 پېرې درود شریف نه فارغه شئ، نو بیا به 100 پېرې یا رزاق ووایئ. 100 پېرې کله هم 100 پېرې یا رزاق برابر کړو، بیا به تاسو 11 پېرې درود شریف ووایئ. چې کله 11 پېرې برابر شو، بیا به د هغې نه بعد تاسو سر په سجده باندې کښېږدئ او یا ارحم الراحمین نه پکې 14 پېرې ووایئ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. 13 پېرې به تاسو څه ووایئ؟ یا ارحم الراحمین دا به ووایئ. بیا به سر رابره کړئ د سجدې نه او بیا به تاسو 11 پېرې درود شریف ووایئ او دعا به وکئ. انشاءالله العزیز چې سم د الله پاک نه غواړئ ضرور به میلاویږي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.